نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى من تشبه بقوم فهو منهم. ما د فرق خبرې کول خو علما ناسي جایز نه دي، خو لیکن امتحان دی او زما چې کوم نیت او کوم زما چې دغه نو هغه داسې نو خو الحمدلله رب العالمین. زه ستاسو د علماو په برکت باندې الحمدلله زه نن دې ځای ته ولاړ یم. زه د خپل علماو ډېر شکر ګزار یم الحمدلله رب العالمین. قرآن کې الله تعالی وایي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. اولئک دا کسان کامیاب دي، کم کسان مخکې چې کم تیر شوي دي علی هدى هدایت من ربهم د طرفه د رب الله، واولئک دا کسان هم مفلحون دوی کامیاب دي. ان الذين بشک هغه کسان کفروا چې کافران دي سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم کچریر ورکی دوی ته ام لم تنذرهم او کچریر ير ورنکی دوی ته لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. الله تعالی قرآن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې کچرته دوی ته ير ورکی او کو ورنکی خو دوی ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. مهر والدي الله تعالی على قلوبهم فزلون دوی باندې وعلى سمعهم او غوند دوی باندې وعلى ابصارهم او پسترګو دوی باندې غشاوتن فردی دی ولهم او دوی لپاره عذاب عظیم عذاب لوی دی. یو اشکال په دې کې بدل کې پیدا کیږي چې څنګه الله تعالی د دوی په ځلونو باندې مهر والو، په دې وجه د دوی په ځلونو باندې مهر والدي وعلى سمعهم او په غوند دوی باندې چې اوري دوی غاني بجاني د دنیاي ټول خبرې دوی اوري، خو لیکن حق خبره چې کومدان دوی اغه نه اوري. وعلى ابصارهم او پستر دوی باندې خ محفلونه یې خخکل کتابونه خخکل قرآن دی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، خو لیکن دوی هغه ته جوړ نه دي. غشاوتن الله تعالی ما په دې باندې فردی اچي ولهم او دوی لپاره ورځ په قیامت باندې عذاب عظیم وي، عذاب لوی وي. الله تعالی دې ټول مسلمانان وساتي، الله دې نجات ورکړي د عذاب نه. ومن الناس او بعد د خلقنا من هغه څوک دی یقول چې وایي آمنا موږ ایمان نه وړي دی بالله په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. وما هم لیکن نه دي دوی مؤمنین ایمان راوړونکي، دوی ایمان نه راوړي لیکن دوی اسی وایي یخادعون الله دوی دوکه ورګي الله تعالی والذین وهاکثن آمنوا چې ایمان راوړي دي. وما يخدعون او دوی دوکه نه ورکي الا انفسهم مگر په نفسونو خپل باندې. وما يشعرون او دوی نه پوهیږي. دوی وایي چې دا موږ الله تعالی دوکه کوله. مثلا علما ناس چې زما دپاره خو خبرې کول جایز نه دي، خو لیکن مثال زه یم یو مزدور کار یم او زه لاړ شم یو کار ته، ما ته یو ټیکهدار یو سعودي یا هر څوک چې ما ته یو کار په حواله کړي چې دا کار ستاسو دی او دا تاسو وکړئ، زه لاړم ستاسو نه. نو زه وایم که ما زه هغه کار پوره ونه کړم لیکن هغه نه زما نه تپوس ونه کړي، خو زه وایم ما دوکه ورکړه دی ټیکهدار ته او د سعودي ته ما دوکه مې درته ورکړه، لیکن هغه ما په خپله باندې ځان دوکه کړو. الا انفسهم وما يشعرون لیکن په خپل نفسونو باندې دوی خپل نفسونو له دوکه ورکړه. ما يشعرون خو دوی نه پوهېږي په هغې باندې. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا په زړونو د دوی کې مرض دی فزادهم الله په زیات به کې الله تعالی مرض د دوی. ولهم او د دوی دپاره به وي عذاب عظیم عذاب علیم عذاب دردناک بما کانوا په سبب د هغه یکذبون چې دوی دروغ وي. واذا قيل لهم هر کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض پس مکه کې قالوا دوی سوای انما نحن بشک مونږ چې مصلحون اصلاح کوونکي لکه څرنګه چې مونږ ته یو مثال علما مونږ ته بیان وکړي
داسې کار مکوئ داسې کار مکوئ. مونږ د هغوی په محفل کې ناست یو، کله چې د هغې نه بهر ته وځو نو بیا مونږ وایو مونږ خو دغه ځای کې مونږ ایمان کامل کو دغه هم کو، لیکن چې علما د مونږ سره نه یا د مونږ سره نور داسې دینداره څوک نه نو بس چې سم وکړه، لیکن مونږ خو الله تعالی یې نه په دې باندې. واذا قیل لهم، او هر کله چې ویل شي دوی ته الا انهم خبردار هم المفسدون، لیکن دوی پس الله تعالی قرآن کې وایي چې دوی فساد کوونکي دي. قالوا هو دوی انما نحن بشک مصلحون، مونږ اصلاح کوونکي یو، ولكن لا يشعرون، لیکن دوی شعور نه لري، نه پوهېږي دوی. واذا قیل لهم، هر کله چې ویل شي دوی ته آمنو ایمان نه وړئ، کما آمن الناس، لکه څرنګه چې ایمان نه وړی نور خلکو، لکه څرنګه چې ایمان صحابه راوړی دی او نور خلکو ایمان نه وړی دی. نو قالو دوی وایي انؤمنو، آیا مونږ ایمان نه وړو، کما آمن السفهاء، لکه څرنګه چې راوړی بېوقوفانو. لیکن دوی مؤمنانو ته او مسلمانانو ته دوی بېوقوفان وایي. او الله تعالی څه وایي الا انهم، الا خبردار انهم بشک دوی چې دي هم السفهاء، دوی په خپل باندې بېوقوفان دي، ولکن لا یعلمون، لیکن دوی نه پوهېږي. بیا په سوره ملک الله تعالی وایي چې دوی ته به د جهنم کم څوکیداران چې دوی ته به ووایي وایي تاسو دې څوک نه راغلي چې تاسو ته یره درکړی وي. دوی به وایي قالوا بلا، ولې نه مونږ ته راغلی وو، قد جاءنا نذیر، مونږ ته یرونکی راغلی و، فکذبنا، خو بس مونږ دروغجن ګڼلی و هغه. وقلنا ما نزل الله من شيء، او ویلو دې ته الله تعالی من شيء ان انتم کچریه تاسو الا فی ضلال کبیر، په ګمراهۍ لویه کې. قالو دوی به وایي لو كنا نسمع، کچري اورېدلی وي مونږ او ناقل یا د عقل نه مونږ کار اخیستی وي، ما كنا، نو نن به نه وو مونږ فی اصحاب السعیر د اور والنه. کله چې بیا د اور نه جهنمیان الله تعالی مسلمانان چې راوباسي را بهر کي، نو دوی به بیا افسوس کاش ټول به چې راوځي، نو دوی ته به بیا الله تعالی وایي، دوی به بیا افسوس ورمان کې ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، کاش که مونږ چیرې صرف لا اله الا الله یو پیر ویلې وي نو مونږ به نن کامیاب شو د جهنم نه وځو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.